هغه فضا جوړه کی واپس الله په منګه کې هغه د اتفاق اتحاد د فضا راولي او منګه چې کوم دین زمونږ هغه د روان رورولي چې دا بیا یو شي او منګه په یو پلیټ فارم باندې په یو خبره ودرېږو ان شاء الله زمونږ د ټولو په عزت محفوظ دې د پاره چې کوم دین ریاض خان لږ په تفصیل سره اغراض او مقاصد لیکل دي دا به تاسو ته وایي تاسو چې کوم دین په غور باندې واورئ اغراض مقاصد لکھتے ہوئے جرگہ سسٹم کو پشتون ثقافت میں بہت اہمیت حاصل رہی ہے یا یوں کہیے کہ جرگہ پشتون قوم کی شناخت ہے۔ جرگہ ایسی کمیٹی یا کونسل کو کہا جاتا ہے جو علاقائی سطح پر باہمی مشاورت سے اسلامی تعلیمات یا علاقائی روایات کے تحت فیصلے کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ جرگہ ہمیشہ دو فریقین کے نمائندوں مذہبی اور علاقائی رہنماؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں سرکاری قانون کے ساتھ ساتھ جرگے کی اپنی ایک اہمیت رہی ہے، حالانکہ اس کا کوئی تحریری دستور نہیں ہوتا تھا بلکہ تنازعات زیادہ تر شرعی یا مقامی رواج کے روح سے حل کیے جاتے تھے۔ پختونوں کی اس قدیم روایات نے تاریخ کے ہر دور اور ہر مشکل گھڑی میں ان کے باہمی تنازعات اور سنگین نوعیت کے مسائل کو احسن طریقے سے حل کر کے ثابت کر دکھایا ہے۔ جرگے نے گھریلوں گلی کوچوں اور محلات کے چھوٹے چھوٹے معمولی تنازعات اور دشمنیوں سے لے کر گاؤں قبیلے اور علاقے کے بڑے بڑے سنگین مسائل اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے پرامن طور پر حل کرنے کا بہترین فریضہ سر انجام دیا ہے، اور آج بھی اس کی طاقت اور اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر محسوس کیا گیا کہ کراچی میں عرصہ دراز سے مقیم اہلیان امازغی خصوصاً گاؤں کوپڑی سے تعلق رکھنے والے احباب کا کوئی منظم اور باقاعدہ طور پر کامیاب جرگہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ ماضی میں انفرادی طور پر علاقائی مشران نے بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی ہے جو کہ لائق تحسین ہے، اور اسی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ وقت میں اجتماعی طور پر مضبوط جرگہ سسٹم کی اشد ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ معاشرتی امن و امان اور باہمی رفت و تعاون بڑھانے کے لیے لوگوں کے مابین درپیش تنازعات اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ضروری ہے، اور شرعی لحاظ سے مسلمانوں پر یہ فرض کفایہ ہے کہ صلح مصالحت کے ذریعے لوگوں کے مابین لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کرے۔ اسی مصلحت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مابین صلح مصالحت کو جائز قرار دیا ہے، اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے آپس میں بھائی چارے کی زندگی گزارنے کے متعلق قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل سمیت احکامات وارد ہوئے ہیں۔ مصالحت کا بنیادی مقصد مقامی اور علاقائی سطح پر لوگوں کو تنازعات کا پرامن حل نکالنے اور اسی مقصد کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اسی سلسلے میں قرآن اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو آئیے آج کے اس تاریخ دن یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے قابل فخر مشران کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے فیصلے انصاف کی بنیاد پر کریں گے، ہمیشہ حق کا علم بلند رکھیں گے، ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور مظلوموں کا قدم بقدم ساتھ دیں گے۔ خواهما هغه سره منډه تړلو او چې کوم کسان آپس کې یو بل سره اختلافات دي چې نن سبا تاسو ټول ته پته ده د اختلافات ډېر شو دي، هغه وجې ټول ته معلوم دي، لکه زمونږ په دې علاقه کې نن سبا چې جنۍ نه پاتې کېږي نو هلک ته تکلیف وي، هلک نه پاتې کېږي نو جنۍ ته تکلیف وي، په دې باندې کم از کم ټول خلک په ډپریشن او پر ټینشن کې مبتلا شو دی۔ په دې لپاره هم موږ دې جرګې ته خاص کوو چې په دې باندې دیم لکه یو ښه کار وکړي، او بیا موږ خپل د امازي خلکو ته خصوصي بالخصوص د کوپړۍ خلکو ته دا به موږ درخواست کوو چې مهرباني وکړئ دې کې کم کسان مشران وټاکل شو نو زموږ به اختلافات یو سره هم نه وي، د هغې خبرې ته به موږ ښه وایو، نو په دې زما تاسو سره ټول سره اتفاق ضروره چې بالکل زما څه تعاون زه حاضر یم۔ السلام علیکم۔ دا و ډاکټر دلیل صاحب چې ماشاءالله ډېر زبردست د غیرت د عزت خبرې وکړه، خو ډاکټر صاحب ته زه یوه خبره په دې کې اډ کول غواړم چې ډاکټر صاحب دا چې کوم دی نو زمونږ او ستاسو زمونږ چې دلته څومره د محفل کې کسان ناست وي دا زمونږ د ټولو مشترکه پروګرام دی، دې کې چې کوم دی نو آرګنایزنګ کمیټي صرف چې کوم دی نو صرف دا کردار دی چې بھائی تاسو ته ریکویسټ کړی دی چې راشئ، باقي چې کوم دی دا پروګرام زمونږ ستاسو او د کوپړۍ د هر سړي دی، تو دې کې چې کوم دی د کوپړۍ د خاورې سره تعلق ساتلو والا لوی وړوکی ماشوم د ټولو چې کوم دی دا پروګرام د هغه ټولو دپاره دی۔ موږ چې کوم دی نو ډاکټر صاحب ستا جذبې ته سلام، او ستا چې کوم دی ته یو عزتمند سړی تاله دې الله عزت درکړي، مننه۔ اوس چې کوم دی نو زه کتونکو مینوالو زمونږ د علاقې تاسو پرې پیژنئ، موږ سره پخوا کې څوک ولاړ دی، د تعارف محتاجه خو نه دی چې تعارف وکړم، موږ سره اکرام الله خان ولاړ دی چې دې جرګې کې موجود و، او د دې جرګې پوره حال او احوال به چې کوم نه تاسو ته وایي چې دې جرګې میشن څه دی،
د دې راغونډې مقصد څه او د دې راغونډېدو دپاره چې کوم دی نو څه کول پکار دي ولې دا څه وجوهات دي چې موږ چې کوم دی نو ځکه داسې پروګرام کې خو د دې حوالې سره به د اکرام سره تپوسونه کوو. اکرام السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرام خان دا راته وایه چې دا چې کومه غونډه یې وشوه په دې ګارډن کې د دې تاریخي ونې د لاندې دا راته وایه چې د دې جرګې کې مشران چې کومه فیصله وکړه نو هغه زموږ د کتونکو طلب ونه کې وایه. السلام علیکم. زما کتونکو ورونو څنګه یې؟ امید لرم چې ټول به ښه یې. نن زمونږ دلته کې په ګارډن باغچه کې یو پروګرام وشو چې د هغې پروګرام چې کومه نتیجه ده ماخوذ دی نو هغه دا دی چې زمونږ د کلي علاقې یو متفقه جرګه جوړول دي چې هغه زمونږ چې کوم خلک په ظلم زیاتي باندې چې هغوی ته دا وایي چې تاسو ظلم زیاتی کوئ او د هغوی د منې کولو طاقت لري. د دې نه علاوه یو موټی یو نو هم په پولیټیکل حساب کتاب باندې هم په سماجي زندگی هم په سیاسي زندگی باندې به لکه زمونږ به یو فاور یو او خلکو څخه به زمونږ یو مقام وي. بالکل. اکرام الله خان یو جهان منونه دا راته ووایه چې دا جرګه چې کوم دی ایزه لکه مشرانو پکې دا خبرې مو کړې چې که چېرې جرګه سیسټم بحال وی زمونږ د علاقې خلک په چې کوم دی نو په وړو وړو مسایلو کې چې کوم دی نو عدالتي امکانات ته تاڼو کچېرو ته د پیسو تاوان د ټیم تاوان دا به چې کوم دی نو د دې سره تاسو څومره چې کوم دی اتفاق کوئ؟ عقلزیب خان اصل کې خبره دا ده چې نن سبا زمانه ده د سوشل میډیا او خلک ډېر زیات اپډیټ شوی دی، ډېر زیات هوښیار شوی دی. نو د جرګې په توسط باندې لکه د چا د کور په اندرون معاملات کې زما ګمان نه کېږي چې موږ پکې څه قسم لکه یو کس ته منع کولی شو یا زبردستي منع کولی شو، ځکه چې دا هغه ټایم دی که نه چې په دې ټایم کې مشکله باندې ماته ښکارېږي. بیا به موږ خپل پوره کوشش کوو ځکه چې د خلکو د سترګو نه هغه حیا ختمه شوې ده چې د چا په سترګو کې حیایي غیرت یې پکې خپل پلار نیکه هغه ټایم یادوي او لږ ډېر عزت غیرت لري نو هغه داسې معاملات ته اړو سره ځي نه. مسلې حل کول دا خو بیا ډېره لرې خبره ده او بل ډېر معاملات داسې دي چې د هغې روغې نه کېږي. الله دې معافي څنګه چې مرادګل کاکا خبره وکړه چې موږ به چې کوم دی ظالم ته ظالم وایو او مظلوم ته مظلوم وایو، د دې جرګې مقصد همدغه دی؟ بالکل جی، د دې جرګې مقصد همدغه ښکاره چې ظالم ته به ظالم وایو، مظلوم ته به مظلوم وایو او کم ظالم چې دا ویلو نه بعد هم ظلم کوي نو هغې دپاره موږ یو ټیم جوړو او باقاعده په هغې لکه د هغې کاروایي به کېږي او بیا د هغې چې کوم جرګې والا دي نو د هغې نه وروسته بیا انشاءالله تعالی چې جرګې والا کېني ورته فیصله به ونه کوي. یو جهان مننه ستاسو ټیم راکولی. مهرباني، شکریه.